الرحمن الرحیم मैं अब्दुल्ला जान केबजई बात कर रहा हूँ। जो वाला किल डबरी वाला हमारा कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है, हम लोग के इलाके में एक अहमद नामी शख्स है, समरगुल हुर पे अहमद, इसने 2006 से अपना राज हम लोग का इलाके पे कायम किया हुआ है। हमारा को उर्दू भी सही नहीं आता है, लेकिन सर मैं कुछ बातें करता हूँ उर्दू पे, क्योंकि हमारा कौमी ज़बान जो है उर्दू है। हमारा अर्ज़ ये कॉन्फ्रेंस में इसलिए कर रहा हूँ, ये अहमद ख़ान जो है इस के पीछे तकरीबन अभी तक 21 एफआईआर कट हो चुका है। ये सारे एफआईआर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लोग के एफआईआर पे हमारा क्या है, हमारा जो है अपना ज़मीन है, तकरीबन 14-15 एकड़ ज़मीन है, उसने कब्ज़ा किया है हमारा ज़मीन पे। अभी मैं अब्दुल कद्दूस बजंजो साहब को ये अर्ज़ करता हूँ, और गवर्नर बलूचिस्तान को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब को मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ज़िया लांगऊ साहब को मैं ये अर्ज़ करता हूँ। इसका ये कोई नहीं पकड़ता है, ये जब भी करता है इसके साथ तकरीबन 50-60 बंदे मौजूद है। वो जो है उसने अपना राज कायम किया है, असलियत के ज़ोर पर अंधेरे में डाकियाँ मारता है, दिन में जो है फिर सियासत कर रहा है। अभी एक पार्टी में भी इसने मदाखलत किया है, पता नहीं वो तहरीक नौजवान पार्टी है या कौन सा पार्टी है। मैं इसलिए अफसोस कर रहा है, एक डाकू और एक अफगाकार, एक दहशतगर्द, ये कोई पार्टी में कैसे सियासत करता है, एक पार्टी में कैसे आता है। मैं इसलिए बहुत अफसोस कर रहा हूँ। बस यही हमारा कॉन्फ्रेंस का मकसद है। हमको उर्दू भी सही नहीं आता है, कुछ बातें हम पश्तो में करता है। ज़मा बुनियादी मकसद द कॉन्फ्रेंस गदा दी द अहमद नामी शख्स कम दी द 2006 ज़ाखा द खपल राज कायम कड़ी दी और दा गुंडगी की लखल गुजाखा बतिया वाड़ी बतखोर दी लमा सर दलता द बतिया गढ़ कागजान सरा दी तकरीबन तर 2 करोड़ ज़्यादा द बतिया अखस की दी او د خلکو افغاکاریان یې کړي دي، سر د خلاصوي په افغاکاري په 302 324 365 په ګردو د پو کې دی شامله دی. 21 اپایاره د کاټ شوي دي. تر اوسه پورې د ژوب انتظامات دا نه نیسي وروره، نه د ژوب ډي سي صاحب څه کوي. په ګردو تاڼو کې د خپل راج دی، موږ په ځان اریان یو، زموږ درخواست څوک نه اخلي، زموږ خبره څوک نه اوري. په دغه وجه باندې زه راغلی یم، زه په کور کې اوړه نه لرم، زه په ځان اریان یم. اخري زه دې ته مجبوره یم چې زه به خپل فیملي او خپل کوچنیان به زه راباسم، کانفرنس له بیا راولم، پرنس کلب له بیا راولم، یا بیا د وزیر اعلی صاحب کور مخ ته کښېنوم. زه څه وکړم، زه پر کومه خوا باندې لاړ شم؟ وروره زما دغه عرض دی، دا مو پښتو ده، د میډیا والا بیا زما دا درخواست دی باید چې دا کم شی دلته ما لیکلی دی چې دا ګډ په اخبار کې راشي، پر اخبار کې راشي، او دا زما خبرې چې پر مخ باندې لاړې تر یو ځای پورې تر یو سړی پورې ورسېږي، یو څوک زما اواز واوري. وروره زه غریب سړی یم، زه یو سر یم، یو ورور مې دی هغه په جیل کې دی، هغه هم د ده له لاسه څخه دی سر د خلاص وي چې یو بل ته دی یو کارنامه وکړي، بیا پر موږ باندې دغه کوي، یو کارنامه وکړي. موږ شکر دی الحمدلله نه په چا باندې ښه کار لرو نه بد. له خپله مځکې له دغه څخه د پسې رااخیستې روزانه کوو، د 2 لاسو روزانه بچیان کور کوچنیان راته ګوري، کوو راته ګوري، په ځان اریان دی. انتظامیه زموږ یو دغه نه دی کړی، سر د خلاص وي، له موږ سره یو تعاون هم نه دی کړی. که ما بار بار ویلي دی، د ژوبه ګرد انتظامات هم ویلي، 4-5 پر ده باندې چاپې وال سوي دي. سهیل تنویر صاحب نه موږ مخکې ډي آی جي وی په لورلایي کې دغه چاپه باندې ووله، 2 کسان یې د دغې چاپې غم لیویز والا ور زخمیان کړل. تر اوسه پورې سرکار نه دی. د اکل خان یوه ډایو بوته ویسه ځله، بله یې بوته بیا 40 لکه به ته باندې وصول کړله. د دغه کاروبار دغه دی، او بل دا دغه سړی دی. زه بیا اوس ورته ایسته در ښکاره کړم وروره، ګرد خلک یې واوراسم، په د خپله په اردو باندې خبره کړې د دغه په ګرد پاکستان په ګرد عین شکنځا کړې دي. زه و دې ته حیران یم چې دا سړی دونه طاقتمن له کومې خوا سوی، دغه له دا دونه طاقت له کومې خوا څخه ورغی. په دغه ځای باندې ما له افسوس راځي. په دغه وجه باندې خو زه نن پرنس کلب له راغلی یم، کانفرنس کوم وروره. دا اردو ما له سمه نه راځي، کنی زموږ قومي زبان چې دی بالکل اردو ده. او زموږ د ملک وزیر اعظم صاحب یې زه ریاست مدینه جوړوم. ریاست مدینه خو دغه رنګه نه ده چې یو څوک پر یو چا باندې خپل راج کوي، او یو څوک پر چا باندې خپل راج قایم کوي، او لیا څوک د چا کورونه لوټوي، لیا څوک د یو چا افغاکاریانې کوي، سر د خلاص وي. نو اوس خالي دلته موبایل سم کار نه کوي، کني ما وده ته د تی ته د ده ګرد خبرې دا کوم چې ما ته دمکیانې راکړي دي دغه هم زه دا دې درلګوم، ما دلته ریکارډینګ ځې کړی دی. او بل په ما باندې که له ننه بعد هر څه وسول، زما دغه چې کوم دی دا احمد خان چې کوم دی دغه ما ته دمکیانې راکړي دي، دا زما د سر قاتل جوړېدی سي، سر د خلاص وي. دا چې ما پیشیانې په عدالت کولې هم د ما ته دا دمکیانې راکولې
نو بس ما دغه مطلب دی سر دغه ریکویسټ دی دا ما عرض دی باید چې ته یې له ما